الله جانو د زړه مینا صبرېږي د زړه مینا صبرېږي د زړه مینا صبرېږي د زړه مینا صبرېږي د زړه مینا دا څه غول دی مړه د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که ښځم دویم سړي ته ودیږي که خورم بل و سړي ته ودیږي ولې ګډېږي تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه بخیر راغلی زم لانجمار یار څنګه چې تاسو د پته ده چې زه د بجلیګر مولانا صاحب ډیر غټ فین یم نو د دې وجې نه یو څو ورځې مخکې ما د بجلیګر مولانا صاحب یو بیان اورېدو په کوم کې چې مولانا صاحب ویل چې یو ځل یو سړی زما خواله راغی او ماته وی چې ملا صاحب نن سبا خو ګیرو والا هم غلاګانې شروع کړې نو بجلیګر مولانا صاحب وی چې ما ورته په جواب کې ویل چې ګیرو والا غلاګانې نه دي شروع کړي بلکې غلو ګیرې پرېښودې دي دغه مثال د دې نن سباني ډمانو هم دی اول د پښتنو په معاشره کې په دې دومره تناو په دې دومره ګیره د سپینګیرو د طرف نه دا قچر بوډا د ډمتوب فیلډ ته راووت د هغې نه بعد بیا دې غوړ بوډا په دې دومره ګیره او په دې دومره تنه د ځان نه د جهانګیر خان ګس هګۍ جوړه کړه او د جینکو سره یې ډمتوب شروع کو او اوس یو تازه تازه بله ویډیو مارکیټ ته راغلی ده په کوم کې چې دا کنجر بوډا د داسې تنکۍ ډمې سره په دې دومره ګیره ځان اړی رااړی نو د داسې پخو بوډاګانو داسې کچه کچه حرکتونه لیدو نه بعد بس تاسو هم په ذهن کې دا خبره راځي چې ګیرو والا بوډاګان ډمتوب ته راوتلل خو په اصل کې داسې بالکل هم نه ده بلکې اصلیت دا ده چې ډمانو بوډاګانو ګیرې پرېښودې هغه داسې چې دا څومره هم ګیرو والا ډمان تاسو ته ښکاري که هغه په ټیک ټاک وي او که په دې سوشل میډیا دا ټول د بچپن نه په دغه ډمتوب او کنجرتوب کې رالوی شوي د هغه میراثیانو زامن دي کومو میراثیانو چې دیو له په وړوکوالي کې عادتونه خراب کړي دي او بیا تاسو خو به هغه یو مشهور متل اورېدلی چې د سپي لکۍ که سل کاله هم څوک په بوتل کې کیږدي هغه به بیا هم کاږه وي نو په خپله اندازه ولګوئ چې دا د وړوکوالي نه په دې کنجرتوب او ډمتوب را عادت شوي مړویسیان به په بوډاتوب کې څنګه سم شي بلکې په دې عمر کې د دې بوډاګانو د داسې حرکتونو نه چې زه کله د دیو د بچپن اندازه ولګوم نو ماته داسې ښکاره شي لکه دیو چې په بچپن کې هم د رنډې خانې نه پیدا شوي د هغه حرامیانو په شانتې وختونه تیر کړي د کومو حرامیانو نه که څوک تپوس وکړي چې د پلار دې څه نوم دی نو په هغه ټایم کې د هغو جواب دا وي چې Roman Cetrolama Trapadicho Ana Tiger Brasroman Simas Emrodo یعنی د دومره پلارانو نه پیدا شوي دا د بچپن نه په ډمتوب مین کنجران چې اوس راغټ شو نو سره د دې دوو لویشتو ګیرو خپل هغه کنجرتوب داسې جاري وساتلو لکه څنګه چې خلک د پلار نیکه نه په میراث کې پاتې شوی جایداد ساتي هغه داسې چې زما ذهن دا وایي چې په کم کس کې د وړوکوالي نه د حرامیتوب چینجی نه نو هغه په بوډاتوب کې داسې حرکتونه نه کوي خو دیو د بچپن نه خلکو له درې مخپې مالش کړي دي نو ځکه اوس په بوډاتوب کې د ډمتوب کارنامې خلکو ته ښیي خیر دا دوه بوډاګان خو آلریډي ما په خپلو تیرو شوو ویډیوګانو کې داسې لغړ کړي دي لکه د ټوغکي د چرګ نه چې بڼه کې ولویږي او هغه لغړ پاتې شي دې وجې نه په دې نننۍ ویډیو کې د لغړولو حق د دې بوډا جوړیږي نو اوس به موږ دا دوه بوډاګان لږ وخت دپاره سایډ ته کړو او را به شو دې مړویسي طرف ته کله چې په اول ځل د دې دا ویډیو ما وکته نو پوره د 10 منټو دپاره زه په دې سوچ کې لاړم چې داسې څه مجبوري به په دې کنجر راغلي چې په دې عمر کې سره د دې دومره ګیرې دې داسې ډمتوب ته تن کېښو خو چې کله ما هغه 10 منټه سوچ وکړو نو د هغې نه بعد زه دې نتیجې ته ورسېدم چې نه بای نه دا ډمتوب د دې مجبوري نشي کېدی هغه ځکه چې کله هم زموږ د پښتنو په معاشره کې داسې سپینګیری د مالي حالاتو یا د بل څه نه مجبوره شي نو تقریبا هر کس د هغې د سپینې ګیرې عزت کوي او د خپل وس مطابق دغه سپینګیري هر قسم مدد ته تیار وي خو دې ځای کې قصه الټه ده هغه داسې چې دا د خپلې لور په عمر د یو تنکۍ ډمې سره ګډېدو والا مړویسي او کنجر بوډا د څه مجبورۍ د لاسه دې فیلډ ته نه دی راوتی بلکې په دې کې دننه د ډمتوب یو چینجی ټوپونه وهي او هم هغه چینجی دا بوډا داسې ډمتوب ته په راتلو باندې مجبوره کړی دی هغه یو مشهوره قصه به د خپلو مشرانو نه تاسو اورېدلې وي و یو سړی د ونې نه پرېوت نو د بدن یو څو هډوکي مات شو چې کله خلکو هغه سړی ډاکټر له ویوړ نو ډاکټر ورله د چینجو دوایي ورکړه نو د هغه مریض سره چې کوم خلک تلي وو هغو د ډاکټر نه تپوس وکړو چې صیبه سړی خو د ونې نه رالوېدلی دی هډوکي ریچ پیچ شوي دي او ته ورله د چینجو دوایي ورکې نو هغه ډاکټر ورته په جواب کې وی چې ستاسو په دې مریض کې چینجی او ځکه دا ونې
ونې ته خود که په دې کې چینجی نه وی نو دا به ونې ته نښتی او چې دا ونې ته نښتی نو دا به رالوېدی نه او چې دا رالوېدی نه نو اوس به د دې د هډوکي هم نه ماتېدی دې وجې نه ورله ما د چینجو دوایي ورکړه همدقه مثال د دې بوډا دی په دې کې نوره هیڅ مسله نشته بس یو چینجی ده پکې او هماغه چینجی داسې ډمتوب طرف ته راولي خو موږ به د دې نه هغه چینجی راایستو دپاره دې له د چینجو دوایي نه ورکوو هغه ځکه چې دې کې چې دننه کوم چینجی دی د هغې سایز د نورو چینجو نه لږ غټ دی دې وجې نه به موږ د دې دپاره سپیشل د عارف لوهار چمټه په اور سره کوو او دله به یې په دې لاندې سوپره ورمنډو او په دې کې به دننه د ډمتوب هغه چینجی وجنو ځکه که د دې د ډمتوب دغه چینجی مړ نه شو او دې د خپل کار داسې جاري وساتلو نو دا به صرف د ځان سره سره زموږ سپینګیري مشران نه بلکې ټول پښتانه به شرموي او داسې به شرموي لکه څنګه چې فرمان کسکر شاعري او دې مرضي د مصر شهزادګانو شرمول خیر دې ځای پورې خو ما دې کنجر بوډا له د دې په هغه کارنامو باندې سر وګرځاو د کومو کارنامو د لاسه چې دې د داسې تنکۍ ډمې سره دا سندره ویلې ده خو اوس لږ نظر هم د دې په دغه سندره او په سندره کې استعمال شوي هغه ششکو باندې اچو په کومو ششکو چې دې کنجر بوډا د خلکو خوشحالولو یو ناکامه کوشش کړی دی نو بای قصه څه داسې ده چې د سندرې شروعات د الله جانو په شانتي یو زړې او یو داسې بیکاره جملې نه وشي د کمې جملې په بار بار اورېدو چې زما په غوږونو کې د فرمان کسکر د پوزې عمره د ناونو نه ډکې دانې راوختې مطلب یار چې نه قلاریږي او سندره جوړه نو خدای دې په زړه توپ وډزه او بیا چرته د خپل عمر مطابق الفاظ خو پیدا کنه مطلب یار د او یو کالو یو زوړ بوډا چې د سردار علي ټکر د یا قربان نوګدی په مخ ګیری د هغه د پاره د جانو مانو په شانتي الفاظ استعمالول زما په خیال د قمقلتوب حد کراس کول دي خدا خو د دیو د پاره څه خاص خبره ځکه نه ده چې په دیو کې خو د عقل درک نه لګي خیر چې دا سندره لګه مخکې لاړه شي نو بیا پکې دا سمواله میخه په دې بوډا پورې ځان داسې مګل شروع کی لکه په چارمیخې غوا چې خارخ راشي او هغه بیا خپل هغه خارخ سړولو د پاره په دیوالونو پورې ځان مګي خو چې کله د ډیر کوشش باوجود هم خارخ سوړ نشي نو بیا هغه کم موږي ته چې هغه غوا تړلی هم د هغه موږي نه هغه غوا داسې تاویدل شروع کی لکه څنګه چې په دې سندره کې دا سمواله میخه د کنجر بوډا نه تاویږي را تاویږي خیر چې بیا سندره لګه نور هم مخکې لاړه شي نو بیا پکې دا بوډا په دې خپلو بریتو داسې لاس وهل شروع کی لکه د چې په یوه شپه کې د پاکستان د پاره پوره کشمیر قبضه کړی او اوس په بله شپه کې انډیا قبضه کولو له روان وي ای شرمېدلي یوې مطلب یو خو کار دومره د بېغیرتوب کوي چې یو بېغیرته سړي له هم شرم ورځي او بیا پکې په بریتو لاس داسې راکاږي لکه چې اډو ورته دا پته نه چې زه څه کوم خو شاید تا ته دا پته نشته چې زه یو خبره په خپل نوټس کې واخلم او خپل لیست ته وخېجوم نو هغه بیا تر هغې پورې رنځوم تر څو پورې مې چې ته د سړي زوی نه جوړ کړی دې وجې نه زه خپله غوسه یو څو سکنډو دپاره سایډ ته کوم او تا ته بیا د یو نصیحت کوونکي په شکل کې دا آخري نصیحت کوم چې آینده دپاره داسې سپک حرکت ونه کې که په پښتو کې ما ستا داسې کنجرتوب آینده دپاره ولید نو هغه عمل به در سره کوم کوم عمل چې شاید ما په تیرو شوو ویډیوګانو کې چا سره نه کړی نو بس دی یار نن دپاره همدا کافي و که ویډیو م خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړئ او د داسې نورو ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل لانجمار لازمي سبسکرایب کړئ را روانه ویډیو کې به میلاویږو د هغې پورې د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د خدای په امان